ترتیب عثمانی 12 نمبر صورت تے. ترتیب نزولی 53 نمبر صورت تے. نازل دے رست د صورت هود نا زکه چې صورت هود 52 نمبر نزولی او صورت یوسف 53 نمبر نزولی ده. نو یو مختصر رابطه دا شو. دویم رابطه دا د مخ کی صورت کی بیان د دیو کلن نقص علیک من انباء الرسل طول پټول بیانو مون پتا باندې د اخباراتو د رسولنا ولی ما نثبت به فؤادک چې مضبوط کوم په دې باندې په دې قصو د رسول باندې فؤادک زړستا لرا. او دلته د قصو د انبیاءونه قصه د یوسف علی السلام دا داغي تفصیلی ذکر کیږي ولی لنثبت به فؤادک د لپاره چې مضبوط کی بری تعالی په دې سره زړستا چې وګوره یوسف علی السلام ته څومره تکالیف رسیدلې دي هغه په صبر کړی دی. دارنګ دریم مختصر ربط دا ده سورت هود کی قصه د انبیاء چې تکالیف ورته رسیدلې د پردونه او په دې صورت کې قصه د یوسف علی السلام ده چې تکالیف ورته رسیدلې د خپلونه. موضوع د صورت څه شی ده؟ اخبار النبي عن بعض المغيبات خبر اول د پیغمبر علی السلام د بعضی مغیباتونه دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې په صداقت باندې او عظیم دلیل دی. او یوسف علی السلام ذکر په ټول قران کې شپږ ویش کرته راغله دي. شپږ سلويش کرته په سورۃ یوسف کې یو ځل، په سورۃ انعام کې یو ځل، په سورۃ غافر کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را والله اعلم بمراده. د دې په معنا او مراد باندې الله خپويږي. تلک کی اشاره هذه السوره دی سورت لره ده. تلک دغه سورت چې کوم دی آیات الكتاب آیاتونه د کتاب دی داسې کتاب المبین منا چې واضح دی حلاله وحرامه حلال د دی واضح دی او حرام وحدوده واحکام حدود او احکام واضح دی چې قران کریم دی. ان یقینا موږ انزلناه نازل کړي موږ دی هودي کتاب لرا قرآن عربيا په عربي زبان کې عربان استاسو په زبان باندې دا ما نازل کړي. قرآنا مصدر بمعنى مقروءا چې لوستل شوی دی عربيا په عربي زبان باندې. ولی مستاسو په ژبه باندې نازل کو لعلکم تعقلون د لپاره چې تاسو لیکي تعلمو د لپاره چې پوه شئ تاسو معانی هو په معنا د قرآن باندې او پوه شئ تاسو هغه چې په قرآن کې سری. نحنو مونږ نقصو قصه بیانو علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه د یوسف علیه السلام نقرأ لولو مونږه علیک پتا باندې نقص من نقرأ لولو علیک پتا باندې احسن القصص غرد قصونا کل د قصونا احسن القصص ورته ویل شو بما په قران کریم باندې لولو وحینا چې وحی کړی د مونږ الیک تعالی هذا القران دغه قران کریم. وان كنت انه شانداده كنت ويتو من قبله مخکد نزول د قرآن لمن الغافلين خام خادانا خبرنا د قصې د یوسف علی السلام او د ورونو د قصینا مخکې خبر نه وي مونږ درته خبر درکو. دلته رد په بریلیانو باندې هغه بریلیانو باندې چې څوک پیغمبر علی السلام ته کلی علم ثابت وي ذراتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر دی بری تعالی ورته مخکې خبر نه وي په قرآن باندې مې خبر. نو داسې غلو افراط کې دا بریلیان بازي. اذ باغ وقت کې قال چویل وذکر یاد کا وقال چویل یوسف علیہ السلام. نبی اکرم ابن عمر سے بویا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل کریم زوی د کریم زوی د کریم چې د یوسف علیہ السلام دی. ځکه یوسف علیہ السلام زوی د یعقوب علیہ السلام علیہ السلام زوی د اسحاق علیہ السلام علیہ السلام زوی د ابراهیم علیہ السلام د انبیاء په نسل کې راغلي دي. اذ باغ وقت کې قال چې یوسف علیہ السلام لابيه پلار خپلتا سوی پلارتا یا بتی پلار جانا زما انی یقینا ز چې مرایت ولدما فی المنام په خوب کې مې ولیدله 11 کوكبا یغول استور مې ولیدله والشمس ونور لرا والقمر وسبغمي لرا رأيتهم قورم دي لرا لي وما لرا ساجدين سجده كونكي د جمعش بوا خوبي ولیدو 12 کال عمر د ماشومو او یوسف علی السلام درنګ ډیر حسینو او پلار باندې ډیر زیات ګرانو
حدیث شریف کې راځي یوسف علی السلام ته دومره حسن ورکړی شو دا ټول دنیا حسن چې دی دا نیم کې دومره حسن ورته بری تعالی ورکو غټه حصہ د حسن ورته ورکړی شو نو دی وی پلار ته ما ولد الاحد عشر کوكبا یولستوري ابن عباس یولستور نه مراد اخوته دا یولسورونه د دي والشمس ان امرد النور لرا والنور نه مراد ابن عباس او قتاده سي وي ابوه بلار ده والقمر ومرد له سپوږمۍ لرا مراد تنه امه مور بي ده رايتهم ومرد لي هو ما لرا ساجدين سجده كونتي قصه بر مخ کې راشي در بیان بشي چې دا یول سرونه او مور پلار د راغه د سجده وکا هغه وخت کې سجده تعظیمی روا و زمون امت ناروا ده حرام ده قال نويل يعقوب عليه السلام يا بني بچونيا زما لا تقصص قسمك ورؤياك د خوخ پلا على اخوتك پورن خپلو باندې کچره بیا بیان دې کدا خوب دی لرا فیکیدو پس چل بجوړ کی لکه تعالی را کیدن پچل جوړولو سره بغض بدر سره کی عداوت بدر سره شروع کی دشمنی بدر سره شروع کی زکه چې دی پویږي پر خوب تعبیر باندې دا خبره ولیو کا چې یوسف علی السلام ته دی ورونو ته دا قصه مکوا ها میرنی ورونه سي موران وي خپلو کی یا یعقوب علی السلام سری دلیو دی په کور کې آثار د اختلافات دا دوانه بیبیان خپلو کې ورانو جوړ نو یا الهامات ورته شویو نو ورته وی یعقوب علیہ السلام ما بیانو دي ته خوبه ان الشیطان یقینا دا شیطان چې د انسان د پاره انسان عدو دشمن دی مبین ښکارا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ته وی وکذالک لک څنګه چې تا دا خوب په کله ولید وکذالک د غرنګي یجتبیک غرکی به تعالی ربک رفستا مثل ذلك په مثل الذي لا څنګه چې خسته خوب دی ولیدو ام د غرنګي بری تعالی غرکی تعالی په نبوت باندې ربک رفستا ويعلمك علم بدر کی تعالی من تاویل الاحاديث د تعبیر الرؤیانا د خوب تعبیر باندې علم درکیا تعویل د خبرونه من تعویل احادیث من تعویل د خبرونه یعنی تعبیر الرؤیا باندې د خوب په تعبیر باندې بتا ته علم درکیا تعبیر تعویل سمانه د ظاهر نه منتها ته رجع د کلام نو د تعبیر د خوب شو خوب خو اسی یو اشاره وی ته په منتها پوه شي دا اشاره ده چې په دې باندې تا ته بری تعالی علم درکې لکه څنګه مخکې براشي کسان راغ ورته وي چې و غویانو امیدل په خوب کې چاقو مضبوطو و غویانو او داسې کمزوري وو نو دی ورته څنګه جواب ورکړي خوب یې څنګه لیدلی دی و چې وکاله به په تاسو باندې فراخي راځي خارس نعمتونه به ډېر وي او وکاله تاسو باندې قحط راځي وچکالي به راځي نو دا ويعلمك خودنا بکی تعالی من تأویل الاحاديث د تعبیر الرؤیانا د خوب په تعبیر باندې ويتم تمامي با بری تعالی نعمته نعمت پر علیک پتا باندې په نبوت او په اسلام سره وعلى آل یعقوب او په آل یعقوب علی السلام باندې اذن داسې تمامي نعمتونه زکه چې یعقوب علی السلام په اولاد کې ټول انبیاو کمال کسرنګات اتمها چې تمام کړي والا ابویکا پلارانو ستا باندې چې څنګه تمام کړي لکه من قبل وړاندې د دینه ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام نو نیکونو ته پلار ویل کیږي ځکه ورته وی چې اتمها تمام کړیو نعمتونه علی ابویکا پلارانو ستا باندې من قبل وړاندې د دینه ابراهیم علیه السلام خو نیکونو کې راتلو و اسحاق علیه السلام نو نیکونو ته پلار ویل کیږي ان ربک یقینا رب ستا چې علیم پوه حکیم خوند حکمت دی پوه دی پیجنی کس پیجنی بیا ورته نبوت ورکوي لقد کان خامخا پتا کی سره دا فی یوسف په قصه یوسف په قصه د یوسف علی السلام کی و اخوته او په قصه د ورونو د دې کې آیات دی نخي علی التوحید په توحید باندې للسائلین د پاره د سوال کوونکو دا ځکه يهودو سوال کړو په باره د قصه د یوسف علی السلام
اذ یاد کا قالو چې ویل ورونو د یوسف علی السلام بعضو ته ویل خپل مینس کې لا یوسف وخامخ یوسف علی السلام او اخوه ورود د بنیامین چې دا من واحده د یو موريان نو یوسف علی السلام او بنیامین د یو مور نو ویل دی ورونو خپلو کې یوسف علی السلام او اخوه ورود د چې د بنیامین احب ډیر محبوب دی دا دوانه الی بینا پلار زمونږ ته مننا د زمونږ ونحن حال دا د مونږ چې عصبتون دللو یو ان ابانا یقینا پلار زمونږ چې دی لفی ضلال ونا خامخا د په محبت مبین ښکارا کې دی یوسف علی السلام سره محبت ښکارا کې ضلال معنا په ضلال سره نه کوي ډیر غټه ګناه ده ځکه ان ابانا یقینا پلار زمونږ چې دی لفی ضلال یا معنا دا خامخا د یوسف علی السلام د محبت په بحر کې ورغرق دی مبین ښکارا دی یعنی یا په محبت ښکارا کې دی لفی ضلال مبین خامخا په محبت ښکارا کې دی خپلو کې ویل دی اقتلوا چې قتل کوي یوسف علی السلام لره دا چا ویلو قال قائل منهم ویل یو وینکی اقتلوا قتل کوي یوسف علی السلام لره قتل کوي دا چا ویلو شمعون بعض وی دان اغي ویلو او يطرحوه یا غرزوي دلل ارضن پزمکه کې داس الى ارض يبعد عن ابيه داس زمکه کې چې لري د پلار زمونږ یا معنا داس زمکه کې چې مارغان به اخري قتل کوي دلرا يخلو چې خالص لكم تاسو لرا وجه ابيكم مخ د پلار تاسو یعنی توجه ټول تاسو ته ګرځي او محبت د تاسو سره شروع کی وتكونوا شيء تاسو من بعده رست د قتل د یوسف علی السلام نه من بعد قتل یوسف بابا شیء تاسو قوما يقوم صالحین نیکی کون کی یعنی تائبین بابا توبو باسه تاسو پدی باندې ها مشوره وشو او یهوذا د دې مشرور او خيار انسان او دیندار هم هغه ورته ویل قال قائل ویل یو وینکی یهوذا منهم د دینه ورونو د یوسف علی السلام لا تقتلوا ما قتلوا يوسف عليه السلام لرا نهاهم عن قتله من يقتل دي لرا قتل الذين والقوه ولكن القوه لكن غرزوا دلرا في غيابه الجب پتیارو د کوی کی في غيابه الجب پتیاری د کوی کی یعنی في اسفل الجب لاندې حصہ الجب من البئر په کوی کی لاندې حصہ د کوی کی غرزوا التي لا حجاره فيها هغه چې کانی ورکی نه بعضی وی چې دا کوی په بیت المقدس کې دی بعضی وی چې په اردن کې دی یلتقطه معنا يرفعه چوچت کې د یوسف علی السلام لره یاخذه یا معنا واخلی دلرا بعض السياره بعض مسافر مزل کون کې چې تیریږي چې وبره او چته نو دی په کې اوچت کې ان کنتم فاعلین کچره تاسو کون کې د کار لنو داسې کارو کوي وجنه ما داسې ور سره وکي نو راغل یعقوب علیہ السلام لا مشوره وکړه چې مونږ سره د یوسف علیہ السلام پریدا چې بوزو مونږ چکر ول ورکو او خوراکو کې اسخاکو کې چکر وهي هغه ته اسم پته یعقوب علیہ السلام لرا خوب لیدل چې لیوان راځي په د باندې حمله کوي نو هغه ورتل چې ما خفقی تاسو دا بوزي نو هغه ورته ویل چې تاسو دل ربوزي ما خفقی یا نفسونه د دې لیوانو ځکه چې نفس خراب شي مثال د لیو دی دی ورته ویل چې مونږ یو لوی ډله یو مونږ د حفاظت کوو څنګه مونږ نو خري دا لیوان قالوا نو ویل دی ورونو د یوسف علی السلام یا ابانا ای پلارا زمونږه مالک سچل تعالی لا تامنا چې امینان نګر زه مونږ لره اعتبار نکې مونږ باندې علی یوسف په یوسف علی السلام باندې و ان یقینا مونږ چې له دلر لناصحون خامخ نصیحت کون کې یعنی حافظین حفاظت کون کې ارسلوا لګا دلر یوسف علی السلام لره معنا مونږ سره غدن سباتا چې يرتع لاړ شي یعنی راشي لاړ شي يرتع معنا لاړ شي راشي او خوشحال شي میوه خوري چکر وهي يرتع معنا لاړ شي او راشي
خوشحال شي او میوه وخوري چکر وهي ويلعب او لوبې وکي وانا یقینا موږ چې له دلر لحافظون خامخا حفاظت کوونکیو قال نو ویل یعقوب علیه السلام پلار د دې ان یقینا زچما لا يحزنني خامخا خفقي مالرا ان تذهبوا دا چې بوزي تاسو به دی یوسف علیه السلام ان لا يحزنني ذهابكم خفقي مالرا ذهابكم بطل استاسو زړه مې خفه کیږي دلته والحزن ها هنا دلته حزن مراده الم القلب هغه درد د زړه دی بفراق المحبوب په جدای د محبوبه زړه ته مې درد رسی خفه کیږم واخافو یریږم ان یاکلوا د دې خبرونه چې دا چې وبخوري یوسف علی السلام لرا الذئب لوا وانتم حال دا دی بتاسو عنه د دینه غافلون خبر لوب بکویا قالوا نو ول زامنو لئن اكله الذئب کچره وخړل دی یوسف علی السلام لرا الذئب لوا نو دا یو ټکی دو ټکی پر مخ کې تلاش ان یقینا مونږ چې ځن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان بيو حال دا دی ونحن عصبه یوم لوی ډلا لس کسانو دا مونږ څنګه خوري